دې ته وایي عهد میثاق. عهد میثاق دا یو لفظنامه ده، روایاتو د حدیث کې راغلي او قرآن کې دلته الله یې ذکر کوي چې الله رب العزت د آدم علیه السلام د شانه چې د قیامته پورې څومره د هغه د بچي پیدا کېږي دا ټولې پیدا کړه. داسې خپل لاس مبارک الله د هغې په شا راښکه او هغې کې الله تعالی شعور او عقل واچو او بیا موږ هم پکې او تاسو هم پکې وئ. بیا یې موږ ټول مخاطب کړو چې الستو بربکم، زه ستاسو پروردګار نه یم؟ نو موږ ټول په یو خوله ورته وویل چې بلا ته زمونږ پروردګار. دا عهد میثاق دا د دې نوم انسانانو نه اخیستی شوی دی او د دې د یادولو دپاره الله د پیغمبرانو سلسله شروع کړې ده او 1,24,000 پیغمبران او رسولان الله د دې وعدې د یادولو دپاره ټیم په ټیم باندې دنیا ته رالیږلي. دا د دې آیاتونو مطلب و. اوس ورته ګورئ تاسو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُمْ، هغه وخت چې واخیسته پروردګار ستا من بني آدم من ظهورهم، د بچو د آدم نه د شاګانو د دوی نه، ذریتهم بچي د دوی. آدم علیه السلام او د هغه بچي او بیا د هغې د بچو بچي او بچو بچو بس په مخه باندې کیسه روانه وه الی آخره پورې. او اشهدهم علی انفسهم، او ګواهی کړي ټول په خپلو ځانونو باندې او گواهی دا وه چې الستو بربکم، زه ستاسو خالق او مالک او کارساز نه یم؟ قالو بلا، نو ټول ورته ویلې ولې نه ولې نه؟ شهدنا، منګه ګواهی یو الله په دې. اوس الله وایي دا معاهده ما ولې واخیسته؟ ان تقولوا یوم القیامه، دا د دې دپاره چې تاسو به سبا وایي د قیامت په ورځ باندې چې انا کنا عن هذا غافلین، یقینا موږ د معاهدې نه ناخبره. او تقولو، یا به تاسو د دې وجې نه د دې خبرې نه ناخبره بده ګڼو چې تاسو به سبا ووایي چې انما اشرک آباؤنا، زمونږ پلارانو شرک کړی و من قبل، مخکې زمونږ نه مونږ چې سترګې وغړولې په کومه معاشره کې نو مشرکانه مشره وه دغه معاشره وه. او وکنا ذریة من بعدهم، او مونږ خو بچي وروستو به راغلي په دوی پسې. نو بیا به تاسو دا خبره کوئ چې فاتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا تاسو هلاکوئ موږ لره په هغې باندې چې موږ کې باطل پرستو څه کړي دي؟ د باطل پرستو د باطل پرستۍ د وجې نه موږ ټول هلاکوئ. بیا به سبا له تاسو دا خلک دا خبره کوئ. نو ما د پیغمبرانو سلسله جاري کړه او تاسو ته مې ټیم په ټیم باندې دغه معاهده تاسو ته ټیم په ټیم باندې رایاده کړه. نو ځکه وایي چې او ناو شو کما فتهلکنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآیات، دقسې موږ تفصیل څه بیانو آیاتونه د قدرت ولعلهم یرجعون، کیدای شي دا خلک د خپلو کرتوتونو نه خپلو ګناهونو نه د خپلو بېدینو نه واپس شي. دا اوس د علماو سوء یو جلک قرآن ښیي. د علماء سوء ناکار علما، دنیا پرست علما چې په هغې دنیا پرستي غالبه شي او د دنیا مینې زړه ته کوشي او د الله د دین په مقابله کې دنیا له ترجیح ورکړي. نو که دا عالم وي نو د هغه حالت به قرآن د هغه سپي سره ورکړی دی چې ته پې حمله کې نو هم حب حب کوي او که ته پرېږدي نو هم حب حب کوي، ځکه د سپي دا زړه ډېر زیات وایي کمزوری دی او د ده ګرمي انتهایي ډېره کېږي. د دې وجې نه دی دا خوله هم دقسې وازه نیولي وي، دا خوله هم دقسې وازه نیولي. نو دا د بلعم باعوره په نوم باندې
یو عالم تیر شوی دی په مخکنو قومونو او هغه ته الله تعالی علم ورکړی و. الله رب العزت ورته علم ورکړی د کتاب آیاتونه ورته الله تعالی آیاتونه علم ورکړی. هغه دا داسې وخت دی چې موسی علی نبینا علیه السلام فوج را روان کړی دی او د ده د قوم طرف ته را روان دی. قوم طرف دا قوم په ده پسې راټول شو او ورته وویلي چې دا موسی را روان دی او فوجونه یې را کړي ته دعا الله تعالی ته وکړه چې دی را نه شي. هغه له تاسو څه ګټې وړې وایي؟ موسی د الله پیغمبر دی اولو العظم او زه به وایم چې خدای دې دې خواته نه راولي دا کار زه نه شم کولی. ښځه یې ورسره ولمسوله ورته او هغه ښځه یې هغوی په خپل لاس کې واخیسته قومو او هغه یې ورپسې راوسته او بیا ورته کېناسته او حتی چې دی په دې مجبوره کړ چې دا ووایي مفسرینو لیکلي دي نو ده ویل چې چل دی چې ما داسې د غره یو سر ته وخېجوئ چې زه دا موسی او د هغه دا فوج ووینم نو زه به بیا دعا وکړم. نو دا چې روان که نو بس دا تلی به نه شه نو بس کله به هلته راولوېده او کله به دلته راولوېده. ده ویلې زه خو غرق شومه تباه شو زما دعا اوس قبلیږي نه لکه ده به دعا کوله چې خدای مه راولې خدای رایولې دا ژبې الله تعالی بلکل دغه کړه. نو ده بیا وویلې چې اوس ځکه چې دا علمای سو چې کله نورم خراب شي نو بیا په لمبردسو کې شي دا. نو ده وویلې چې زه درته اوس یو طریقه ښیمه نور زما دعاګانې نه قبلیږي خو مسلمان قوم تباهي او بربادي دا په زنا باندې راځي. داسې وکئ چې داسې جنکۍ برابر کوي او هغوی له ساز و سامان ورکوي او چې د موسی علیه السلام د فوج را نږدې شي دې ته یې ورپرېږدئ چې موږ دا خرڅوو د تجارت په شکل باندې. نو په دې کې بس هغه کار هغوی وکړو هغه جنکۍ ورپرېښودلې. هلته چې هغوی لاړل او فوج ته ورننوتې هغې کې یو کمانډر دی هغه کمانډر او موسی علیه السلام چې خبر شو هغه اعلان کو که دې زنانو سره چا مل ملاپ وکړو نو هغه به زه پرې نیزه کې بیا ورکړم او داسې بیا باندې ډکم. داسې یو جرنیل راغی او یو جنۍ د لاس ته نیولې ده ویل چې دې باندې ما دغه کوئ تاسو او هغه سره بدعملي وکړه او د هغې نه وبایي بیماري په فوج کې ساده شوه او موسی علیه السلام هغه کمانډر سره د هغې دغه نه په یو نیزه کې ورکړه او داسې اوچت کړل داسې او الله تعالی ته یې سوال وکړو. دا هغه بلعم باعوره دی دا د علماو سوء یو جلک دی دا چې الله رب العزت د هغه په باره کې فرمایي نو وایي واتلو علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا اولولا په دې خلکو باندې واتلو علیهم اولولا په دې خلکو باندې بیان که دې خلکو ته نبأ الذي خبر د هغې عالمو آتیناه آیاتنا چې ورکړی هغه ته موږ علم د خپلو اسماني آیاتونو علم ورته ورکړی فانسلخ منها رووته د دې نه دې آیاتونو نه رووته یعنې د دې آیاتونو باندې عمل پرېښود. نو چې د آیاتونو نه رووته د خدای شان دی چې د اسماني وحی او د ابلیس همیشه مقابله ده. د دې وجې نه موږ خلکو ته وایو چې د قرآن او د شیطان مقابله ده. چا چې ځان قرآن سره وتاړه د شیطان د اثر نه به خلاصي او چا چې ځان د قرآن سره ونه تاړه شیطان به ملګری کېږي. په هو له کریم برابر شي یو ځای کې په هو له کریم. نو دی چې د آیاتونو نه راووته نو شیطان برابر کو
نو فاتبعه الشیطان ورپسې شه په د پسې شیطان فکان من الغاوین نو شدې د ګمراهانو نه سره د علم نه الله ګمراه کو سره د علم نه الله تباه کو او بیا الله فرمایي ولو شئنا لرفعناه بها که منګه خوښه شوی وی لو شئنا که زمونږه خوښه شوی وی لرفعناه پورته کړی به موږ د عالم لره بها په دې آیاتونو باندې د دې آیاتونو په سبب او د دې د عمل په وجه او د دې د علم په وجه باندې دله موږ لوړه مرتبه ورکړی وی خو ده باندې یو بلا ولګېدله دنیا پرستي ولکنه اخلد الى الارض لیکن دی مایل شه ځمکې ته د مایله کېدلو د ځمکې نه عبارت دی دنیا پرستۍ نه بیا دنیا پرستۍ ته غالب شو او وتبع هواه تابع شه د خپل خواهش او د هواه ترجمه د دغه زنانه هم شوې ده چې دی تابع شه د خپل زنانه او د هغې د خواهشاتو پوره کولو چې قوم د هغې خواهشات پوره کړه او په ده باندې دا کار کو د حق خلاف فمثله پس مثال د دې عالمو کمثل الکلب په شان د سپي باندې دی د ده مثال په شان د سپي دی ان تحمل علیه یلحس که ته حمله کې په ده باندې یلحس دی حپ حپ کوي دا جبر وباسي او دا چل کوي یلحس معنا دا ده او تترکه او که پرېږدې دله څه ورته نه وی یلحس بیا جبر وباسي بیا الله فرمایي ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا دا بیکار مثال د قوم هغې دی چې د قوم د مثل القوم الذین مثال د قوم هغې دی کذبوا بآیاتنا چې نسبت دروغې کړې زموږ آیاتونو ته فاقصص القصص بیان که په دوی باندې قصې لره لعلهم یتفکرون کېدی شي چې دا علما سوچ وکړي په دې کې ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ډېر ناکاره دی مثال د قوم هغې چې و په آیاتونو زموږ باندې نسبت دروغې کوي آیاتونو زموږ ته وانفسهم الذين كذبوا بآياتنا وانفسهما كانوا يظلمون او دوی خالص په خپلو ځانونو باندې زیاتی کوونکي اصل کې داسې دی وکانو یظلمون انفسهما او چونکې اختتام په نونونو باندې دی ځکه انفسهما مقدم شو په کانو یظلمون باندې من یهد الله چاته چې ښوونه وکړي الله په هو المهتدي وما سمه لار موندونکی دی سمه لاره هغه مومي څوک چې الله ورته سمه لار وښیي ومن یضلل څوک چې ګمراه کړي الله هغه لره نو فاولئک هم الخاسرون دا کسان هم دوی کامل تاوانیان دي ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس یقینا ډېر پیدا کړي دي موږ ولقد خلقنا یقینا ډېر پیدا کړي دي موږ د جهنم دپاره یقینا پیدا کړي موږ د جهنم دپاره کثیرا من الجن والانس ډېر د پیریانو انسانانو نه لهم قلوب لا يفقهون بها دا غیر پاړو ندي لا يفقهون بها ځان نه پوه کوي په دې اړونو باندې الله اړونه مې ول ورکړي دي او په دغه اړونو باندې دي فقاهت او مهارت قرآن او حدیث کې قرآن او سنت کې نه معلومي ولهم اعین لا يبصرون بها دوی د پاره سترګې دي نه ویني په دې باندې حق لره ولهم آذان لا يسمعون بها دوی د پاره غوږونه دي کاڼه دي لا يسمعون بها ناوري دي حق لرا اولئک کالانعام دا کسان په شان د چار پایانو دي دې مثال دا غوا میخي او ګړي بيزي دي کوم چې په کور کې خلک ساتي ځکه چې هغه بیا هم د دوی نه خري بل هم اضل بلکې دې د سارون هم لاندې دي ځکه ساروی چې په کور کې ولاړي نو چې کومه زنانه او نارینه د څاروي کې دیکبال کوي اوبه ورته ږدي ګیا ورته اچوي نو چې کله هغه بنیاد هم کور ته راننوځي نو دی پاسي او دا لکۍ ورته رسې خوځوي او داسې ډېر خلک به کور کې وزنه نوځي خو چې د هغوی د اوبو د ګیا او د وښو او د بوتاوې څوک تپوس نه کوي نو څاروی هم پې بلا نه راکوي او ورته نه پاسي او نه ورته لکۍ ترنګوي چې دی راشي او ماله به ګینځ راکړي
نو قرآن فرمایل بل هم اضل، دا کافران دا د څاروونو هم لاندې دي. لکه څاروی خپل محسن پیژني او کافر اوسه پورې خپل محسن الله اون پیژنده. اولئک هم الغافلون، دا کسان هم دا کامل غافل غفلت والا دي. ولله الاسماء الحسنى، د پاره الله د پاره نمونه خسته خسته دي، دا الله خسته نمونه دي. په ترمذی په حدیث کې راغلی یو کم سل نمونه دي د الله رب العزت اسماء الحسنى. او چا چې یاد کړه او په تقاضا یې عمل وکړه الله به جنت ته بوځي. فادعوه بها، رابرې دی الله لره پرې ښایسته ښایسته نومونو باندې. الله دی، رب دی، اله دی، رحمان دی، رحیم دی، ودود دی. فادعوه بها، رابرې الله لره پرې ښایسته نومونو. وذروا الذین یلحدون فی اسمائه، پرېږدئ هغه کسان چې کږلیچ کوي په نومونو د الله کې. د الله په نومونو کې د الله نه لات او د منان نه منات او د عزیز نه عزا، دا د الله په نومونو کې کجروي ده او دا د الله په نومونو کې دغه دی. سیجزون ما کانوا یعملون، زردا چې بدله به ورکړل شي دوی ته هغه چې دوی د څه عمل کو. وممن خلقنا امة یهدون بالحق، وممن خلقنا د اغنا بعض د اغنا چې مونږ پیدا کړي دي یو جماعت دی. یهدون بالحق، خونه کوي خلکو ته د حق، خلکو ته حق خایي. وبه یعدلون، او په دې حق باندې عدل او انصاف کوي. والذین کذبوا بآیاتنا، کسان چې نسبت دروغ کوي آیاتونو زمونږ ته. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، زرد چې وبنیسو مونږ دوی د هغه ځای نه چې دوی په خیال او په ګمان کې به نه راځي. واملی لهم، زه مهلت ورکوم دوی لا. ان کیدی متین، یقینا گرف او نیول زما ډېر مضبوط او سخت دي. حدیث کې راځي ان الله لیملی للظالم، الله ظالم ته مهلت ورکوي. واذا اخذه لم یفلته، خالی چې اونیسي بیا یې نه پرېږدي. اولم یتفکروا، آیا سوچ نه کوي دا خلک ما بصاحبهم من جنه، چې نشته په ملګري د دوی باندې لیونتوب. د جناب محمد رسول الله په شانتې انسان چې د دواړو جهانو سردار دی، او د هغه په شانتې عقل او هوښیارتیا، او د هغه په شان دانشوري او پویا دا الله هېڅ بنده ته نه ده ورکړې. هغه ته بیا لیونی وایو. دا لیونی دی. ما بصاحبهم من جنه، سوچ نه کوي چې نشته دی په ملګري د دوی باندې لیونتوب نه. ان هو الا نذیر مبین، نه دی دا ملګری د دوی محمد علیه السلام مگر یرونکی په ډاګه دی. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا نه ګوري دوی په حکومت د اسمانونو او ځمکو کې. ما تاسو ته ویلي چې ملکوت مبالغه ده په ملک کې، لکه جبروت په جبر کې، او رحموت په رحم کې، او رهبوت په رهب کې. رهب یری ته وی رهبوت. نو دارنګه ملک او ملکوت هغه کې چې ابراهیم علیه السلام باره کې الله فرمایلی چې موږ هغې ته ملکوت السماوات والارض ورته موږ وښودل. وما خلق الله من شیء، او هغه چې پیدا کړي الله رسنا. وعنسا، او قریب را ان یکون قد اقترب اجلهما، قریب را چې نږدې وي نیټه، هغه نیټه د دوی کومه نیټه چې الله دې لپاره ټاکلې ده کېدای شي هغه دی نږدې، او دې باوجود مطالبه کوي چې ولې عذاب نه راځي، ولې نه راځي. فبأي حدیث بعده یؤمنون، پس په کومه یو خبره باندې وروسته د قرآن نه دوی به یقین کوي. ومن یضلل الله، څوک چې ګمراه کړي الله هغه لره، فلا هادی له، جن سے ہدایت کو ان کے نشتا غتا. چې څوک الله بلار کی، دا سے څوک نشته چې هغه بیا الله څوک بلار کی، نو دا سے څوک نشته دی چې په لار راولي. ویذرهم فی طغیانهما، پریم نو ویذرهم، او پریدي دوی لرا په سرکشولو دي کې یامهون متحیر او حیران. یسألونک عن الساعه، تپوس کوي ستانه د قیامت په باره کې، د قیامت باره کې تانه تپوس کوي. ایان مرساها، چې کله به قیام د قیامت، کله به لنګر اچول دی. مرسا دا بحری جهاز چې راشي
او دا کشتی راشي د سمندر غاړې له نو دا داسې اوسپنه هغې سره وي کاڼي به ورپورې تړلي وو بیا هلته وغورځول نو بس هغه کشتی به بیا هغه پړی بیا هغې ته تړلی و نو هلته به بیا ولاړو داسې اوس وایي لکه جاز راغلی دی لنګر انداز دی که نه دی نو لنګر انداز دې ته ویلی کېږي چې هغه لنګر وغورځوي او اوسپنه وغورځوي او هغه هلته په غټو غټو ګټانو پورې وتړي نو جاز بیا په خپل ځای ودرېږي او بیا د هغې ور کولاو کي او بیا په هغې کې ټرکونه ځي او په هفتو باندې هغه بیا کراچۍ کې داسې جازونه شته چې په هفتو هغې نه سامان راچلېږي ټرکونه پکې دننه ځي او بیا پکې واپس راځي داسې نو دا د الله تعالی شان دی چې هغه داسې کوي نو وایي تپوس کوي ستانه ایان مرساها تپوس کوي ستانه عن الساعه د قیامت باره کې کله به یې لنګر اچول دی یعنې کله به یې قیام د قیامت به کله قایمېږي قل ته ورته ووایه انما علمها عند ربي خامخا علم د قیامت په نزد رب زما دی لا یجلیها نه ښکاره کوي دې لره لوقتها په هغه ټیم د دې کې الا هو مګر الله نشي ښکاره کولی دې لره په وخت د ښکاره کولو د ټیم د قیامت کې مګر الله به ښکاره کوي ثقلت فی السماوات والارض درون وی دا قیامت په اسمانونو په ځمکو باندې ځمکې او اسمانونه به یې نشي برداشت کولی ځکه به اسمانونه دړې وړې شي او ځمکه به دړې وړې شي لا تاتیکم الا بغته نه به راځي تاسو دا قیامت مګر ناڅاپه به قیامت راشي احادیثو کې راځي وای که تاسو خیال کړئ نو دا بعضې دکانداران داسې چې ګاټلۍ ګرځوي په دې بازارونو کې کوم دکان په کومو ورځو باندې بند دي او د هغې مخې ته خپله ګاټلۍ کېږدي او دا دغه راوالي تان راوالي او دوه کساني نو دا یو دلته تان نیولی او بل هلته راکړی دا راچل کوي او شاته رواني او هغه دا تان خورئ داسې او خلک داسې ځي ګوري هلکه ناشنا کفره ازې چې ته وایي نبی اکرم وایي داسې به تان به دو کسانو نیولی یو پتې په شا رواني او دا تان به داسې کلاوئ او دا به لا کلاو شوی نه یو اسرافیل علیه السلام به پې شپېلۍ راپرېږدي او دا خلک به په خپل ځای داسې شي لکه دا سوکړه چې ساده شي او دا واښه په ځای باندې سکیني او راغونډ شي اوچېږي لګي یسألونک کأنک حفی عنها تپوس کوي ستانه پیغمبره د قیامت باره کې دا خلکو کأنک حفی عنها لکه تا چې ډېر پرزور علم حاصل کړی د قیامت په باره کې حفی دې ته وایي لکه یو سړی دی د یو خبرې ډېر کوشش کوي او په یو خبره باندې ډېر ځان پوهه کوي نو هغه وایي کأنک حفی عنها لکه گویا کې دا تو ډېر ځان پوهه کوونکی په دې باندې د دې قیامت په باره کې لکه تا چې ډېر لوی کوشش کړی او تا دا معلومات کړي چې په پلاني ټیم راځي نو تا نه تپوس کوي قل ته ورته ووایه انما علمها عند الله خامخا علم د دې په نزد الله باندې دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهېږي قل ته ورته ووایه لا املکو لنفسي نفعا ولا ضرا مالک نه ما ستاسو دپاره مالک نه ما د ځان دپاره نفعا د راښکلو د پیدې ولا ضرا نه د دفع کولو د ضرر الا ما شاء الله مګر هغه چې الله غواړي د پیدې یا د نقصان نه نو ماته به رسېږي ولو كنت اعلم الغیبه که چېرته زه په پټو باندې پوهېدې که زه په پټو باندې پوهېدې لستکثرت من الخیر نو ډېر به جمع کړی و ما ځان دپاره د خیر نه یو شی به مې مړ کېده ایسته به مې خرڅاو وما مسني السوء او نه به وی رسېدلی ما ته بدحالۍ لره ان انا الا نذیر وبشیر نه یم زه مګر یرونکی نه منونکو لره زیری ورکوونکی منونکو لره لقوم یؤمنون پر دا قوم چې یقین ساتي د الله په ذات باندې ایمان راوړي هو الذي خلقکم الله هغه ذات دی چې پیدا کړي تاسو لره من نفس واحده د یو نفس نه وجعل منها زوجها او ګرځولې ده وجعل منها او ګرځولې ده پیدا کړې ده منها د دې نه زوجها بیبي ده
لیسکن الیها دې دپاره چې آرام حاصل کی دیتا. هو الذی الله ذات خلقکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه چې آدمو، وخلق منها زوجها او پیدا کړی د الله د هغه نه بیبي د هغه هم هغه د کچې پختۍ نه الله تعالی حوا به پیدا کړی ده. لیسکن الیها دې دپاره چې آرام حاصل کړي خپلې بیبي ته. دا یو واقعه ده، دې باندې ځان پوه کړه ځای ګران دی. فلما تغشا کله چې پټه کړله د خاوند یې خپلې بیبي لره، دا کنایه ده د کوروالي نه. نو حملت حملا خفیفا، نو دا بار شوله په بار معمولی باندې، یعنی بار یې واخیسته باردار شوله او دا دغه حمل چې ابتدا کې په زنانه باندې آسانی. نو په مرد به تلله راتلله دا په دې باندې تلله راتله په دې باندې. فلما اسقلت کله چې دا درنه شوه، یعنی دا قریب الولادت شوله او خېټه درنه شوله، بوج پې زیات شو. نو دعوا الله ربهما، راوبله دې ښځې خاوند خپل پروردګار لره. الله ته سوال وکړو لئن آتانا صالحا، قسم دې ربا کتا راک مونږ ته یو نیک بچی، لنکونن من الشاکرین، نو شوبه مونږه چې کوم دی د قدردانو د نعمتونو ستانه. دې باندې پوه شو دې پورې آدم علیه السلام او حوا بیت نه مراد دي. اوس دې نه وروستو مفسرین وایي چې اوس خبره مخکې عامه کېږي، ځکه چې آدم علیه السلام د الله پیغمبر دی او حوا به د هغه بیبي ده او زموږ د ټولو مور ده. ناګي دا څنګه پیغمبر دا څنګه کولی شي؟ دې وجې نه مفسرین ورسره حذف کوي دلته. نو وایي فلما آتاهما، کله چې ورکه الله تعالی دې دواړو لره صالحا بچی. ټیک شوی دی پورې؟ جعل اولادهما له شرکا. دلته به تقدیر وکړي جعل شروع شو دا دواړه، یعنی جعل اولادهما وګرځو بچو د دې زنانه او نارینه، د دې بچو سی وګرځول شرکا فی ما آتاهما، شریکان په هغې کې چې الله دیله ورکړی. دا په دا بني اسرائیلو کې داسې یو سړی دی، یو ښځه ده، الله ته سوالونه وکړه چې موږ له داسې یو بچی پکار دی نیکه. نو بیا بچی به پایده نه. نو ابلیس ځان یو بزرګ په شکل باندې کاره کړی دی او راغلی دی، ورته یې ویلي چې زه درته یو خبره کومه چې بچي دې نه پایي، خو دا نوم وله کېده عبدالحارث نوم وله کېده. نو دا بچی به دې وپایي. نو دا هغه شرک په تسمیه چې څه ته وایي. اون دلته لکه غالبا حافظ ابن کثیر دا رایستلی دی چې جعل اولادهما له شرکا فی ما آتاهما، وګرځېدل بچي د دې آدم او د حوا وی ګرځو د الله سره شریکان پای کې چې الله دیله ورکړي دي بچو له ورکړي دا ایمانات. فتعال الله عما یشرکون، پورته دی الله دا غنا چې مشرکان د الله سره شریکي. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، ای شریکي دي د الله سره هغه څیزه لا یخلق شیئا چې نشي پیدا کولی هیڅ څیزه، هغه شي ته هم دی خالق وي او د الله سره شریکي چې هغه هیڅ شی نشي پیدا کولی. وهم یخلقون، دی په خپله پیدا شوي دي. ولا یستطیعون لهم نصرا، طاقت نه لري دي دپاره د امداد. ولا انفسهم، او نه د ځانونو لپاره طاقت لري. ولا انفسهم ینصرون، او نه د خپل ځانونو سره امداد کولی شي. وان تدعوهم الی الهدى، که ته راوبلې دې لره سمې لارې ته چې دې خوا راشئ، سمې لارې ته راوبلې، نو لا یتبعوکم، ستاسو تابعداري نه کوي. سواء علیکم، برابر د پتاسو، دعوتموهم، کرابلی دوی لرا، ام انتم صامتون، او کنه کېږئ تاسو د دینه چپا. دا بوتان دي، ته ورته راشه نو راتلی شي، چې رابلې نو راستا خپل راتلی شي.
کته ورته لګیا او کته ورته لګیا نه نستا خواله راتلی شي او نستا څه کار کولی شي. ان الذین تدعون من دون الله یقینا کسان چې رابلی تاسو هغې لره سوا د الله نه عباد امثالکم بندگان دي ستاسو غوندې. ته چې چا ته را مدد شوی دا خو ستا غوندې بنده دی که نه. فادعوهم راوبلئ زئ هغې لره فلیستجیبوا لکم ستاسو قبول دي وکړي که نه ان کنتم صادقین که تاسو په دې کې رښتیني یئ چې دا څه کولی شي. الهم ارجلون آیا دا تاسو چې د چا ته خدایان وایئ د دوی خپې شته یمشونه بها چې په هغې لاړ شي. ته ورته ما ته راورسوه را روان شي ستا خواله راشي. یو خدای دی چې په هوا راځي که نه دا د هوا مسلې خوس پیدا شوي چې په هوا خلک ګرځي پوهېږې پرې باندې په جازونو کې په هوا خلک ګرځي خو بې جازونو په هوا باندې موږ اوسه پورې څوک نه لیدلي. اوس نوی خلک پیدا شوی دی او نوې تیزې سترګې دي هغه پرې اسمان کې خلک دي خلک روان دي څوک داسې دي څوک داسې دي څوک داسې دي پوهېږئ پرې باندې. الهم ارجل یمشون بها ایدی دپاره خپې دي چې ځي پرې باندې ام لهم اید یبطشون بها کنه دی بوتانو دپاره لاسونه دي حملې کوي پرې باندې. ام لهم اعین یبصرون بها کنه دی دپاره سترګې دي یبصرون بها لیدل کوي په هغې باندې. ام لهم آذان یسمعون بها کنه دی دپاره غوږونه دي اورېدل کوي په هغې باندې. نو دی غلي شو. قل ادعوا شرکاکم وایه ورته راوبلئ خپل خدایانو لره ثم کیدونی بیا زما خلاف تدبیرونه وکئ ولا تنظروني ما ته مهلت مه راکوئ نوره. ولې دا ستا په شتا شاته پوجونه دي څه او که نه ما شاته پوجونه نه دي. ان ولی الله الذي نزل الكتاب یقینا مددگار او دوست زما الله هغه ذات دی چې نازل کړی دی کتاب لره وهو یتولی الصالحین او دی تولی او مشري کوي او تصرف کوي د نیکانو صالحان. ځکه زه دا خبره کوم والذین تدعون من دونه هغه چې رابلئ تاسو سوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم طاقت نه لري د امداد ستاسو ولا انفسهم او نه امداد نه طاقت لري د امداد خپله ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره امداد کولی شي. وان تدعوهم الى الهدى که تاسو راوبلئ دوی لره درستې لارې ته لا یسمعو ستاسو خبره نه اوري وتراهم ینظرون ته به ګوري دوی ته چې دی ته ګوري تا ته وتراهم ته به وینې دي بوتانو لره دا بوتان دا سترګې وله غټې غټې پې سازي کړي دي بوتانو لره ینظرون ته وایي دا تا ته ګوري وهم لا یبصرون او دوی څه نه ویني. خذ العفو واله عفو لره درګذر کوه او امر بالعرف حکم کوه خلکو ته په نیکو باندې واعرض عن الجاهلین مخ واړوه د ناپوهو خلکو نه. واما ینزغنک من الشیطان نزغ که چېرې ټونګه درکړي تا ته شیطان ټونګي ته به چمبه ویله پوهېږئ پرې باندې. نو واما ینزغنک که ټونګه درکړي تا ته که ټونګه ورسېږي تا ته د شیطان نه نزغون ټونګه نو فاستعذ بالله ته پناه غواړه په الله باندې. شیطان درته وایي چې هلکه په دې ګناه ورشه په دې غلا ورشه په دې جوارۍ ورشه په دې زناکارۍ ورشه په دې بېدینۍ ورشه هله ته فورا وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه سمیع علیم یقینا دا الله اوریدونکی دی د هر څه او پوه دی په نیتونو د هر چا باندې. ان الذین اتقوا یقینا هغه کسان چې یریږي د الله نه اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې ورسي دوی ته یو خیال د شیطان نه طائف یو چورلیدونکی خیال او ګمان دوی ته د شیطان نه راورسي چېرې دا کار خو کول پکار دي نو تذکرو زر ورته الله یاد شي. الا ما ته خو الله او د الله پیغمبرانو او د الله د دین عالمان ویلي چې ګورې شیطان سړي ته داسې خبرې پړکوي فاذا هم مبصرون نو ناڅاپه دوی لیدونکي او عالمان یې پوه شي چې اوی دا د شیطان اثر و ښه دی چې خدای ته بچ کړم. و اخوانهم او رونه د شیطانانو یمدونهم ترقي ورکوي دا شیطانان یې خپل ورونو لره فی الغی په ګمراهۍ کې. کله چې دا رونه په ګمراهۍ کې نښتي نو نور یې پکې ورتیزوي نور یې پکې ورکلکوي. ثم لا یقصرون بیا دوی کوتاهي نه کوي په دې کې یو هوی احساس کړی او د بېدینۍ انتها ته ځان رسوي.
وإذا لم تأتهم بآياتنا کله چې راتلونه کې دیتا ته په یو معجزه باندې کله چې دیتا نه یو معجزه غواړي پیغمبره او ته ورته معجزه را نه وړې نو قالو دا نامنونکي وایي لو لاجتبیتها ولې ته دې انتخاب نه کوې چې موږ درته وایو دا معجزه پیش که موږ به دې ومنو او موږ به تا باندې ایمان راوړو ولې نه راوړې کې لو لاجتبیتها ولې ته دې انتخاب نه کوې قل ته ورته ووایه انما اتبع ما یوحى الی من ربی وایا زه خامخا تابعداري کوم د هغې چې وحي کېږي ما ته زما د پروردګار طرف نه هذا بصائرو دا خبرې د پوهې دي دا قرآن او دا وحي اسماني دا خبرې د پوهې دي د جانب د رب ستاسو نه وهدن او سمه لار ده او رحمتون او سبب د مهربانۍ دی لقوم یؤمنون لپاره دا قوم چې ایمان راوړي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوستی کېږي نو فاستمعوا له غوږ ورته کېږدئ غوږ ورته کېږدئ وانصتوا چپ شئ لعلكم ترحمون کېدی شي چې په تاسو رحم وشي کله چې قرآن لوستی کېږي دوه حکمونه دي یو غوږ ایښودل چې غوږ به ورته تکی کې رسي یو وخت یو بل ځای کې نه ګرځي او وانصتو چپ شئ بیا خبرې مه کوئ کېدی شي چې رحم ورکړي ښه دا کومه په فاتحه خلف الامام کې په خفیه کې خو موږ خبره نه کوو ځکه د امام ابو حنیفه شاګرد محمد وایي وایي که په خفیه لمونځ کې سړی سورې فاتحه وایي په دې مسله کې حنفي نه نوځي شاه انور شاه کشمیري په شرح د بخاري کې وایي که سړی دا په پټ لمونځ کې خفیه طور باندې فاتحه وایي نو په دې باندې مسله کې حنفي نه نوځي ټیک شو دا خو هغې خبره نه کوو که وایي نو وایي زه یې په خپله هم وایم په پټ لمونځ کې ټیک شو خو چې کله امام لګیا دی قرات وایي او ته ورپسې قرات وایي نو د اهل حدیثو بعضې داسې ډلې دي چې هغوی په دې کې په جهري مونځ کې هم وایي او په دې طریقه یې وایي بیا دوی په خپل کور کې درې ډلې شوي دي یوه ډله دا ده امام به هم لګیایي او ته به هم لګیایي ته به ماړه هوا به ماړه وي او درز به هم ساز کړی او دویم دا چې امام به ووایي او تاسو به چپ یئ نو بیا به امام چپ شي او تاسو به ووایئ او دریم دا دی چې په سکتات الامام کې بیا وایي امام وایي الحمد لله رب العالمین نو ته به زر وایي الحمد لله رب العالمین او مالک یوم الدین مالک یوم الدین دریم پکې دا دی دا درې وانه غلط درې وانه ځکه چې قرآن وایي و اذا قرئ القرآن کله چې قرآن لوستی کېږي په زوره فاستمعوا له غوږ ورته کېږدئ وانصتو چپ شئ چې ته ځان له لګیا یې نو تا غوږ کېښو او چې ته ځان له لګیا نو ته ساکت شوي نو دا اهل حدیث حضرات او اجتهاد نه مني خو ځان له اجتهاد کوي نو دلته یې اجتهاد کړی دی وی دا د جمعې په مانځه کې دی نو مال په کوم حدیث کې راغلي دي ما ته یې وښایئ موږ بیا هم درسه ومنو که په حدیث کې راغلي چې دا قرآن کله د جمعې په مانځه کې لوستی کېږي نو تاسو ورته چپ شئ او تاسو ورته غوږ کېږئ او که په نورو منځونو کې په نورو چا په زوره وایه نو ورته غوږ مه ږدئ او مه ورته چپ کېږئ دا په کوم ځای کې راغلي کم دلیل د دې په پشت باندې دوی سره دی د دې وجې نه ښه خبره دا ده چې په خفیه مونځ کې که سړی فاتحه خلف الامام وایي هېڅ ګناه پکې نشته دی خو په جهري مونځ کې بلکل ویل نه دي پکار بلکل د دې قرآن نه خلاف دی او دا دوی تعویل کوي حالانکه دوی وایي په خپله چې تعویل په القرآن تحریف په القرآن دی او په خپل تعویل کوي په دې کې اوس دلته تحریف کوي په قرآن کې د دې وجې نه په دې مسله کې زما اوس اتفاق نشته واذکر ربک فی نفسک یاد که خپل پروردگار په خپل نفس کې دا خپل رب
پر خپل لکه دن نه یادوا تضرعا په عاجزۍ سره وخیفتا او په یره سره په یرې سره الله تعالی یادوا ودون الجهر په غیر د په زوروارینا من القول د وینانا بالغدو په وخت سبا کې ولا سوال په وخت بیګاونو کې ولا تکونن من الغافلین مکهګه د غافلانو نه د الله ذکر وا همیشه کوي د الله د ذکر مثال په عالم کې وېدا سره لکه روح په جسد کې څنګه په بدن کې جسې په جسې کې روحي نو دا بدن ژوندې دی او چې دا روح تی وته نو دی به مړی به خلق خې په قبر کې د کس په عالم کې او په کائنات کې دا الله ذکر د روح په انداز دی او کائنات د جسم په انداز باندې دي ان الذين عند ربك یقینا کسان چې پنځ درب ستادي لا یستكبرون عن عبادته ځان غټ نه غني د بندګۍ د الله نه ويسبحونه او پاکي بیان د الله وله يسجدون او دی الله د پارا سجدي کوي سجده بټولو کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين